دا وخت موږ سره ولاړ دي عبید دی، بابر دی، دادا دی او اماد دی او مراد دی. نن چې څنګه تاسو ته معلومه ده چې زمونږ مشر ورور سجاد هغه کور ته شفټ شوی دی، نو هغې باره کې به موږ نن لږ تاثرات اخلو خپل د تره زامنو د ترونو او د دې ټولو ملګرو. نن موږ ټول رایوځای شیو، نو موږ به ټول ځو دادا له، او یاد د وي دادا چې دی نو دا وخت ډیچو شنګله هم کار کوي، ډاکټر دی. نو موږ به ځو د دادا نه به تاثرات اخلو د سجاد د کور په باره کې چې څنګه کور څنګه او نور څه هغه ووایي، نو هغه به موږ هغو له ځو. راځئ چې دادا له ځو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې تاسو دا خبره وکړه چې زما خو وروره دی او هغه ځان له کور جوړ کړی دی، دا ډېره زموږ دپاره ډېره د خوشحالۍ موقع ده چې زما وروره او هغه په خپل محنت، په خپل مزدورۍ، په خپل کوشش منې ځان له کور جوړ کو او کور یې مونږ وکتو. ډېر ښکلی کور یې جوړ کړی دی او بیا د خوشحالۍ یو غټه موقع دا هم ده چې هغه بیا ټول خپل خاندان او نور ملګري هم او یو غټ خیرات او مونږ ټول خپل خاندان یې راټول کړه او مونږ دلته کېناستو، ولګېد. یو بل نه مونږ تپوسونه هم وکړه، ښه او جوړ معلومات پکې هم شو او ډېر زیات د خوشحالۍ ورځ ده نن او ډېر د خوشحالۍ موقع ده چې دا دومره غټ کور جوړ کو او ډېره د خوشحالۍ دغه ده. ډېره مننه. دا زما لږ تاثرات وو، ما ووې چې سجاد ته مو ډېره مبارکي، الله دې د نور هم کامیاب کړي او خدای پاک دې ورله نور هم دغه ورکړي. زمونږ دا وروڼه چې کوم زما سره ولاړ دي، نو دوله دې هم خدای پاک وس ورکړي چې دوم ځان نه ښکلی ښکلی کور جوړ کړي. آمین. مهرباني. اوس به موږ ځو قاري صاحب له، بابر له، د هغه نه به هم د هغه تاثرات اورو د سجاد د کور په باره کې. نو راځئ چې ځو ورله. شکریه د سجاد ادا کوو چې هغه موږ له چې دی هغه دعوت راکړو. زه به خپل خبره چې دی هغه لنډې وکړم او په دې ترو لاتو سره چې دی هغه رشتهداري هم چې دی هسې واقعي د پیغمبر علیه السلام چې دی هغه حدیث دی او الله پاک دې په دې کور کې خیر او برکت چې دی هغه واچوي او الله پاک دې زموږ ټول اتفاق چې دی هغه نصیب کړي. آمین.